شپه شوله حافظان د سترګې غړوي خوبونه ورباندې راغلل امن کابر وشلیدلو ښځه یې بهاره وغورځوله دویم شپې ته یې 800 حافظانو ته راوغوښتل څه دیني به د قرآن تلاوت کوئ زه دا کیسه دې دپاره کوم څه قرآن المونځ روژه خمس زکات امر بالمعروف نهی عن المنکر دا هغه وخت کې پیدا کوي چې کله د اهل بیتو سره مینه شته دی که اهل بیتو سره د مینه نشته که لمنځونه کوي که روژې کوي که خمسونه ورکوي که زکاتونه ورکوي د جنت خوشبو به نه کسي خدای جهنم سره جوړولو نه که دا ټوله دنیا د علي ولایت باندې راجمع شوي وي که جهنم جوړ شوی دی د علي دښنو دپاره جوړ شوی دی دویم شپې 800 حافظان راوغوښتل ښځه یې خاښه کړله نیمه شپه شوه بیا یې ښځه راوغورځوله دریم شپې 1200 حافظان د قرآن راوغوښتل بیا یې ښځه راوغورځوله یو سپین ږیری و دهکاس ته راغلو ګورنر ته راغللو ورته یې دا قرآن یې د علاج نه دی تی خو یې د علاج څه دی تی چې لاړ شه بغداد کې سندی ابن شاهق زندان کې یو قیدي دی هغې ته ویل شه هغه نه پوښتنه وکړه هغه به تا ته علاج وښیي چې کله بغداد ته راغللو زه به دا درته وایم چې سپیان کله در پایې کې کوزېدل ستړي شول چې کله راغلل ورته یې چې د بصرې ګورنر ښځه مړه شوي دی ځمکه د ځای نه ویر کوي وام امام د ورته یایي لاړ شوی کربلا ته د حسین روضې نه لږه خاوره راواخلئ د قبر څلورو کنجو کې واچوئ عزادارو زه نه غواړم چې تاسو زړونه وسېځم خو ما په خدای باندې قسم دی مظلومانو کې ما درته ویله دویم امام مظلوم څه دی هغه امام موسی بن جعفر علیه السلام تاسو ته پاته دی اهل بیتو کې ځنه داسې جنازې وي چې کله یې تختې باندې واچول ډېر مېړني مېړني کسان یې وجوړول هغوی کې تاسو ته پاته دی اول جنازه د ورمنې زهرا سلام الله علیها چې کله غسل تختې باندې علي واچوله وړوکې حسن یې قرار کړلو وړوکې حسین یې قرار کړلو وړه زینب یې قراره کړله ام کلثوم یې قراره کړله اسما بنت امیس ته دی اسما زه بیبي ته غسل ورکوم خو ته به تیزه تیزه نه ژاړې څه د مدینې خلکو ته پاته ونه لګېږي چې بیبي شهیده شوي دی اسما بنت امیس دیایي چې ما اوبه چولې امن علي یو لاس دیواله باندې ولګول کلاکه کلاکه په ژړا شولو ما ورته ویله مولا تو خو ما ته ویله چې ته مه ژاړه ورته یې چې اسما بنت امیس لاس مې یو جور ځای باندې راغللو دا زخم ما ته زهرا بیبي دنیا کې نه و ښیلی دویمه جنازه د چا وه عزادارو چې اندا جنازه وم امام سره ډېر شباهت لري دویمه جنازه د خرابې زندان کې د حسین وړې بلبلې وه چې کله یې غسل تختې باندې واچوله امنه غسله په چیغو چیغو بهر راووتله مولا ورته یې غسلې ویلې د ژاړې واجه څه دی ورته یې مولا لږې دوې پوښتنې درنه کوه غسلې څه پوښتنې کوي ورته یې څه مولا ما ته دا وایه چې دی تا وړې خور څه بیماري وه زه ټولو نه معافي غواړم تی غسلې ما خور خو څه بیماري نه وه ورته یې څه مولا خو که بیماري نه وه بیا لږ ما ته دا وایه چې د واړه بدن نه یې خط ویلې نه جدا کېږي مولا که څه بیماري نه وه
بیا لږ مو ته دا وایه د سار نه وخه خپو پورې وړوکې بدن ویلي شین دی. مولا یوه پښتنه بله ده نه کوم و تی غسالي څه پښتنه ده کوي دی مولا موږ کله چاته غسل ورکوو هغه لسونه خلصوو خو څه کله مو وړي بیبي لسونه خلصول امنې غږ وکړو غسالي مو لسونه زلولونه ما خلصوه. باس د ازادارو وشه اوس د خپل ذهنونه که زمین کې هغې روضې ته یوسوی. دا سوره مظلوم امام و. ایدی امام جیل نورو امامانو سره پارک لري. هغه څنګه 14 کاله امام جیل کې تیر کړل. خو څنګه تیر کړل زه ټولو نه معافي غواړم. 14 کاله د خپلې خیلخانې ملاقات ونې مانه و. 14 کاله خپله وړه لور بیبي معصومه سلام الله علیها نه ولیدلي. 14 کاله خپل زوی امام رضا علیه السلام نه ولیدلی. اندی واجینا څه کله مو مولا ته سلام کوو یو سلام یو څه یو السلام علی المعذب فی قعر السجون. زه ټولو نه معافي غواړم. ایمو سلام یې هغه امام باندې څه هغه داسې جیل کې قید و څه هغه قید نه و بلکې یو کو یو و. ایمو سلام یې هغه امام باندې څه هغه مبارک گردن کې د زنځیرو نشانې وې. ایمو سلام یې هغه مظلوم امام باندې څه د هغه بدن غوښې زنځیرو وخوړلې. ازادارو زه ټولو نه معافي غواړم. بیګا شپې مصیب نه روایت دی څه کله مو مولا پسې د جیل دروازه بند کړله امنه وړه وړه ژړا د ما غېږه ته راغلله. زه کله واپس ستون شولم جیل دروازه مو خلاصه کړله مولا نن خو د ډېر زیات ژاړې واجه څه دی مو سترګې وغړولې مولا مدینې طرف ته مخ تاو کړی و. ما ته د یایي مصیب نن مې د وړه لور امې معصومه ډېره یادېږي. مصیب نن مې د ګران زوی امام رضا ډېر یادېږي. تاسو ته پاته دی ازادارو څه بیګا شپې شیعه راغلي اوس لږ خپل امام سره ملاقات وکړي. بس اخري جمله واوره حاجات ورسره ونیسه. شیعه راغلي اوس خپل امام سره ملاقات وکړي. هارون ورته ویله څه نن ملاقات ما کوئ سبا سبې به ملاقات وکوئ. شیعه ټوله شپه خوب نه وکړلو خدایا سبا به امام سره ملاقات کوو خو اما نن سبې څه کله دروازه خلاصه شوله یو ورې شیعه و سترګې وغړولې څلورو مزدورانو یوه جنازه راخیستې وه جیل نه یې راوباسله د بغداد پله باندې یې کېښلله. 3 شپې 3 ورځې د بغداد پله باندې جنازه ایښې وه. ازادارو ما ته دا ذهن یایي څه کیدای شي بیبي زهرا ورته بقي نه راغلي وي د خپل زوی سارې ځنګله باندې یخې وي یو فریاد وکړئ و مسلم حسین